عزتمنو په وقاص خلک دغه شانتې په واده کې ډزې کړي دي. عزتمنو د دغه د ډزو په دوران کې تینه د 10 کالو ماشوم بې دردۍ سره قتل شوی. راځئ مینوالو ټولو مکمل ویډیو تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کوو. موږ سره د ویډیو ته اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې په ودونو کې هلکه خوشحالي نه کوي، خو دا سوچ نه کوي چې زمونږ د خوشحالي د چا کور ته به غم به وړي. عزتمنو چې څنګه نن څنګه عزتمنو په لاهور کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. وقاص خلک دغه شانتې د تور د زوی واده له تللی و. عزتمنو چې د ځان سره تمانچه او خو ډېر شه ګولۍ م ولوي، د دې په باره کې ولوي چې عزتمنو دا د خپل د تور په لور باندې مین و او دغه شانتې تللی و، د پکې ځان ښودلو او ټوله شپه یې ډزې کړې دي. عزتمنو چې ټیم کې ډولۍ پسې تللی دي نو هغه ته خو یې ډزې کړي دي. عزتمنو په دغه ټیم کې عزتمنو د 10 کالو ماشوم عبدالله تینه د دغه ډزو په دوران کې تینه لګېدلی دی. مینوالو دغه ماشوم یې بیا اسپتال ته وړی، اسپتال ته چې وړی دی مینوالو وقاص خلک د دغه ځای نه تښتېدلي چې وتښتېدلو نو د عبدالله مور او پلار په چغو باندې جړل چې زما زوی چا ویشتو. خو مینوالو دی کې د وقاص دغه غلطي وه چې د اویل ډزې کول، د نه تمانچه ښکته راغله، د دغه ټیم کې د دنه عبدالله په ډزو کې ولګ. خو مینوالو د دغه یو ساعت خوشحالي د خلکو په کور کې غمونه پیدا کوي. اوس عزتمنو وقاص خلک پولیسو ګرفتار کړی دی، پولیسو سره دی. عبدالله خلک جنازه وشوله او ځمکې ته وسپارلی شو. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې معمولي خوشحالۍ دپاره د خلکو کور کې غمونه مه پیدا کوئ. چې خلک کله چې ډزې کوئ عزتمنو دومره سوچ وکړئ چې دا ګولۍ دا مردکې به آخر کم خواته به ځي، دا خو حتما د چا په سر باندې به غورځېږي یا به داسې به غورځېږي. د دې نه ښه دا ده چې په ودونو کې ډزې هېڅکله مه کوئ. زموږ د سره عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.